د منکرینو احادیثو او د شیطان سوچ یو سیز کې یو دی. منکرین د احادیثم د حدیث تللو د پاره عقل میزان ګرځي، قرآن میزان نه ګرځي. ځکه قرآن خو د باطل د پاره میزان دی، حدیث خو د قرآن شرح دا، قرآن و ته محتاج دی. میزان او موزون د یو بل غیر وي. پتله کې چې ټماټر تلی نو تله او ټماټر یو شي، جدا جدای. نو قرآن او حدیث خو یو شی دی، تللو د پاره میزان او موزون کې مغایرت پکار دی. بهر حال نو منکرین د احادیث د رسول الله علیه السلام دیم چې حدیث تلی کنه نو په عقل پیش کی چې دا خبر عقل سره څومره مناسب ده. شیطانم خبر عقل ته پیش کړه چې یاره الله خو ما ته وی سجده و ته وکا، خو عقل سوی یاره جی عقل خدا نه منی. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اوس د عقل خبره وا چې لکه زه د اور نه پیدا یم او د خټې نه پیدا دی، نو دم د عقل نه کار واغست، الله تباه و برباد کو. پرون مې یو مولا اورېدو، هغه وایي چې کته د اشراق و منځ ته جومات کې ناستې، وایي که څوک درله خور او مور پسې درلل، یا به وایي چې راشه پریکا تا ته چې سکې کوه. زما په خیال بیا خو فرض منځ لم چوټي ورکا، ځکه اشراق او نفل کله وي او کله نه وي. د فرض او ټایم خو معلوم دی چې په دې ټایم کې به دې جومات کې، نو که ته په فرضو لګیا یو څوک در کرا درلل چې فنفل کون کی باندې دا اعتراض کې چې څوک به در کرا خور مور پسې درشي، نو ولې ما او تا خور مور نه لرو چې ته فرض ته ولاړې، نو ته بیا د خپل کوره خبرېږي. دا څه د بېوقوفو خلکو خبرې دي. او بیا چې گیر شي نو حجیجه هغه حدیث لد کومه چې د قرآن خلافي، نو ټپوس شاه دې د قرآن مخالفت کم ځای دی. دا حدیث چې یره نوافل کوي یا چې څوک نفل وکړي اشراق او تیسار شي الله لوی مقام ورکوي، د دې حدیث د قرآن کم آیت سره معارضه ده. ته چې وایې زه هغه حدیث رد کوم چې د قرآن خلافي، دا حدیث کم ځای د قرآن خلاف دی، دا خو صرف ستا د عقل او د خیالاتو خلاف دی. نو عرض دا دی شیطان او منکرین احادیث یو اصول لري، د عقل تقاضا مخې ته کوي او هغې ته نس وایي. شیطان ته الله فرمایل آدم علیہ السلام ته سجده وکړه، هغه وی زما عقل نه مني ځکه انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. زه د خټ د اور نه پیدا یم او د خټې نه پیدا دی، زه غوره یم، نو غوره به کمزوري د څنګه سجده کوي. او دکسې منکرین دا حدیث دی، یاره زما عقل دا نه مني، نو داسې څنګه کیدی شي. نو